الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه درود شریف اللهم صل على دمویدت منی اللہ رب العزت قرآن پاک غند عظیم کی تو بش اللہ فرمایلی دی وما خلقت الجن مو ندی پیدا کړي دغه پریون والانس دغه انسانون الا مگر لیعبدون چې خاص دی مو عبادت وکړو الله فرمایلی دی زکه باندې دغه انسانون دغه پریون دا مو ندی پیدا کړي مگر پیدا کړی مې دي د مو خپل عبادت ته پورا چې د مو عبادت وکړو د مو بندگی وکړو بیا دغه انسان د پورا پدام زکه شي دا نباتاتی جماداتی حیواناتی دا ونی بیٹی دا دریوبینا دا غرینا دا سمندرینا دا مزکی دا اسمانینا چې سدی په دم زکه شي دا نعمتینا دا الله پاک دې انسان دې پر الله پیدا کړی دي خو انسانی به مقصد نه دا پیدا کړی انسان یې د یو مقصد د پر پیدا کړی دا چې الله په خپل باندې ویل دي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله وی چې مو د عبادت پر پیدا کړی دا نو الله په قرآن مجید سے فرمائی افحسبتم آیا تو سے دا گموندا انما خلقناکم عبسا کہ په تحقیق سرا مو تو سے عبس پیدا کړی ای فظلم پیدا کړی ای وانکم الینا لا ترجعون په تحقیق سرا تو سے به د مو طرف ته واپس نه کسی تو په د مو طرف ته واپس نار ګرځي نو میجا الله پاکا بے مقصد نہیں پیدا کری یو مقصد دے پر پیدا کری چا مقصد دے اللہ بندگی دو دے اللہ عبادت تا دے مویدت منی دے اللہ پاک عبادت کہ دا اللہ پاک دے انسان نا غوڑی و دا وعدہ مشکلی دو قرآن پاک شي دغه وعده موجوده دو چې الله پاک د ټول بنی آدم د آدم علیه السلام د شونه الله پاک تال کړل عرفات په میدونه شي بیغنا بعد الله پاک ټول بنی آدم ته پاغه شي مشتو سیا موجود وي لارینا نیکینا ټول په موجود وي تر قیامت پر آخری انسان بنی آدم دا ټول پس موجود وی الله پاک وعده او خوستا الستو بربکم آیا دې تاسو رب نه بیا په هغه ورځ باندې دیوانه وړي میږي په شکل شي چې کله میږ دغه وجودا دغه ملنا میږ الله پاک تال کړی او بیا شکل صورت د انسان خو انداز دی مقداری وړې میږي په شکل شي دا ټولې میږ دا خبره وي ته وکړه چې وینا یا الله ته دې مجرب یې
بیا دا خبره په شروع لګېدې تو سره بیا دا خبره په شروع کړه چې توس په دې چا عبادت کوي موږ ټول دا خبره ورته وکړه چې یا الله دې تو عبادت وکړي تو نه ما سوا بل چا عبادت په موږ نه کړي دا وعده موږ کړی دو دې وعده پښتنه به الله موږ نه کو ځکه چې الله په خپل قرآن پاک کې ویلي دي لا یخلف الله وعده الله پاک دې وعده خلاف ورزي نه کو چې کیما وعده وکړو وعده الله پوره کوي بیا چې چا سره وعده شوي وي الله پاک دا بل دی شوي دي وکانا عهد الله مسئولا دا الله پاک چې د وعده پوښتنه به کو د هر انسان نه وکانا دا عهد الله وعده د الله پاک چا سره کړی وي مسئولا الله پاک دې هغه سوال کو الله پاک دې پښتنه کو د انسان نه مج وعده کړی دو دې پښتنه به الله می نه کو نو بچار دا دو چې الله پاک پښتنه کو چې د الله پاک دې ورځې قیامت نه مخشي مش په دغه دنیا شو دی الله بندگی وکي د الله پاک عبادت وکي په صحیح طریقه د عبادت ولا می جوړ شي کچېری میژه دنیا ته خو راغلی کی مقصد دې پر راغلی چې مقصد الله جوت کړی دا الا ليعبدون چې خاص په دې مو عبادت کو کچېری میژه په دنیا شي دا مقصد چې کوم دې پر پیدا کړی په دا مج نه وی لګیا په نه راسه لګیا وي نو مې عزت منه بیا میستو انجام ډېر خروفي میشتا شیخ صاحب دیو مثال وشالای دا چې انسان دنیا ته عبادت پر الله زړی دا مقصد دې پر چې خپل مقصد په شیخ حاصل کی بلکې د مو عزت منه د یونان کیم فلسفاوی د یونان کیم سنزانون وی عقلمند خلق وی عام مخشز مناش سره جمع شول او دی دعوی چې میز ریسرچ کی میش تحقیق کی چاہے دا انسان الله ویل پیدا کړی دا دی چې کله ش تحقیق وکړو ش ریسرچ وکړو هغه نه بد ویل چې انسان الله پیدا کړی دا خروج شوکته پرا دا د کافر دا خبره تسلیمه کړه چې انسان دا پیدا شوی د خروج د شوکته پرا دا یو ماشین کردار یې د لکه ماشین چې صبر وچوي تو ته بدل شي صدر کوي انسان یا خروج شو کو بهر و نه خارج شي بلکې بیا د مویدت منی د لندن کیم سنجانون دی عقلمند خلق دی په د موجوده واقع دا غد کې تحقیق وکړو ریسرچ وکړو چې دا انسان تشد پر پیدا ده په دنیا شي زشوا بل شو سړای شو شذ شو دا تشد پر پیدا دي د اخري په دا نتیجه باندې پریوتل چې انسان چې پیدا شوی دا د خروج شوکته پر ماشین غونډه کردار یې ده لکه ماشینه خو د میدت منی د دنیا کیما مشندری دو آغا داستو چې یو شای ور وچا وی لکه ال جوسر دا جوسر معنی د روړې شکه متی معنی د روړې د افغانستان د کوبل معنی د روړه او سپینا د کړای شو د ور وچا ولې هغه نه بعد په جوسر دی ولا بدل شي سروزی بدل شي جوسری چې کلا وای هغه نه د معنی شربت روزي جوس روزي په معنی نه اوچت شي روزي ناسی امبون ور وچوا بیا داس چرته نه دي شوی چې په دنیا شي وا مشندري وي یو جو سروي چې تصور وچوي مانا ور وچوي په ځای باندې امبون شربت روزي یا کلا ور وچوي په دې باندې مالټه شربت روزي چې کیم شای ور وچوي آغا شای روبوسی یا په هغه نه اوچت شای روبوسی
دا د انسان د عقل د مشندرۍ خبره ده چې کیم څه ور وچوي بدل هغه شی در کوي. زه یو بل مثال در کوه لکه په دنیا کې د کربیس کې ماشین ده ته کربیس کې ور وچوي تو ته خو مڼې وکړې نه روبسي تو ته خو کېلې نه روبسي هغه کربیس کې به ته روبسي. نو داغه د انګریزونو یونان ورسره د لندن او دغه برطانیې د خال کې ریسرچ وکړو چې دا انسان تشي د پر پیدا شوی دا آخري نتیجه باندې دی دته ورسېدل چې انسان د خروج شوکته پر د ماشین چار کولکه ماشین چې سو خوري سویر وچوي بدل شي آشای وی نروزی یا ایغوند شای وی یا په اینا قیمتي شای وی. انسانیت داستا میجوی ته وی چې نا انسان صدا نا د خروج شوکته پر نه د پیدا شوی انسان چې پیدا شوی دی الله په جواته باندې قران پاک شی ویل دي چې مو دا نه د پیدا کړی دا انسانون دا پریون مگر لیعبدون د مو عبادت وکړو د مو عبادت. او بیا دا خبره کو د انګریزون دا ویي چې انسان د ماشین غوندې کردار ادا کوي لکه ماشین چې صبر وچوي جو سروي عام مر وچوي امبونه شربات جوړوي کېلې ور وچوي کېلې شربات جوړوي مانې ور وچوي مانې شربات جوړوي یا په هغه نه ښه شربات جوړ شي. خو انسان صدا چې صبر وچوي په بدل سے سیمرا قیمتي خورو ور وچوي دمرا خروب شای روزي دام خروب شای چې داسې ګندګي چې انسان هغه نه پناه غوړي هغه ته خپل لوس ګوتې نه ور لګوي دام را پیرې چې کچېرې چیرته هغه شای وکړو او نه بعد چا ولیدلو دا چا کړی دي بیا اکشمونیږي چې دا شای مونږ دا کړای خپل شي نه اکشمونیږي ویل چا ګند شي سیمره قیمتي خوراک وکړو نو دا د ماشین کردار دا نه انسان ماشین نشي کېدای. ماشین خدا سوي چې صبر وچوي هغه شای در کوي انسان دا چې صبر وچوي بدل شای در کوي ګندا شای در کوي خروب شای در کوي. نو میجه خلق تویي اے یهود نصارا د کافر ته مجدوي چې تاسو عقل قران ته روشي په قران شي د الله خبره کړی دو چې مو دا پیدویش داس نه دا کړی می داس تا چې خالص د مو د عبادت پره چې د مو عبادت وکړو د مو نه ما سوا بل چا عبادت نه کو دې پر انسان پیدا کړی دا. نو مې عزت منه میز دنیا ته یو مقصد دې پر رغلی چا مقصد ته شیدا د الله عبادت تا او نن میج لګیا په بل څه باندې دا نه چې میج به دا نه کی دنیا با کی نکاری با کی دکاندورا با کی مزکه با خرج کوي مزکه نه به فصل یا میج زونتا غټي. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه یو خبره کړی دو چې انسان چې سوچ وکي 100% په 100% سے 100% عبادت کو نرا مکمل دی دنیا چارے کو بیا الله وی چې تو خو زه عبادت پر نه پیدا کړی تو کوئی عبادت نه کی. نو مې عزتمن انسان کا د 100% په صحیح طریقہ باندې کو داتی 100% باندې الله نه نسی ازکه مشته اندازا وکړي په 24 घंटे سے 15 منځونه دي دا 15 منځونه دا شي گئی سلوی رکعت دي مشین لاس رکعت دي مزدګار سلویر دي ټوټل اندازا 25 سلوي منځونه شول. دې چې ډېر اندازا وي ډېر ټیم خو میج نه نیمه غنټه نیمه نه یو غنټه دا وکړي دا 23 घंटे میج په دنیا سے لګیاوي ادانه کې میج ګورنګوري نه بالکل زکه دا شای ته ضروری ده زکه چې دا 15 وخت ځان میز کا دې 15 وخت دې پر زب خوروک یا کا زب شوک یا کا زب غټل یا کا زب خرڅول یا کا زب خیب یا کا زب آرام یا کا زب بال بچ سره مصروفیت مشغولیت پاکا
خو چې وي د الله فیصده په صحیح طریقه په 90% د الله نه نسی که چیرې دا په صحیح طریقه باندې نه شول د الله فیصده او 90 خو آسیا خروپي نو 100% بیا مکمل میز بیا تبا کیږي غر کیږي نو بچار دا عادو چې میز د الله فیصده په صحیح طریقه باندې وکړي او میز پیدا شوی تجربه پر عبادت پر مقصد یې دا غدا ا دې پر شیخ صاحب یو مثال و شلای دا ویای چې 10 مثال دا لکه یو سړی دا هغه یو زیای دا هغه زیای حکومت ونیولو جرم یې کړی وینیولو یا په کراچي شه دا یا د لاهور په جیل شه دا او په هغې باندې د پانسۍ آرډر وشو چې دغه سړی به پانسه کېږي دا جرم یې کړی دا دې جرم په وجه سره دا ګناهګور دا مجرم دا سزا به ورته میلاو کېږي پانسه کېږي به ایس دغه جیل طرف نه دا خبر ورته راغلو چې بچای دې ختمیږي بچای دې پانسه کېږي خو کسا یوه میاشت ټیم ده دیتا لوړ شه چیرته د وکیل سره چیرته پوی سړي سره مرکه وکړه ظلم نه پوی کا حکومت یوه میاشت ټیم دیر کړو چې بچای د زودوان چې څومره کوشش کړی کوشش وکړه بچای به د خلوص شي د پنسۍ نه هسې مثالي وشلی ده وی چې دغه سړی وی چې باز دغه مو ته موقع میلاو شوه مو بچای ده د مو د زړه ټوکړه دو خو دا ښه پنسې کېږي ختمیږي دغه د دغه ځای نه ورته لوړ شي هغه ځای کراچي ته لوړ شي حاکم مقصد شه لوړ وي عام مقصد ونه پوتی شي په چکرې باندې لګیا شي هغه ځای لوړ شي چېرته چیریاګر وي ایته لوړ شي چېرته کیل ته مشاوي په آش ځون مصروف کو او په چکرې باندې په خواندې شي په خوراکې باندې ویر شي یوه میاشت تېره شي یوه ورځ پوتي چې کله کلي ته روشي چای آرډر ورته روشي چې دا زیای دی په دا ټیم باندې پنسې کېږي یوه میاشت ټیم مو څو څه خوري ونه کړه ویر دریمه زیای دی پنسې کېږي 11 بجې ته ځون رسوه دا چا کوم مقصد ته لوړو عام مقصد یې حال کړو نه چا کوم مقصد ته لوړ و چې ته لوړ شه شی ته چا سره خبره وکړه سپورش وکړه لین دین وکړه سکیمه طریقه یوه میاشت ټیم ده په هغه ټیم شي تو ته اجازت در کړی ده چې ته خالي وژغږه په د خبرو چا سره خبره وکړه کاس پې د خلوص شي پنسۍ نه به خلوص شي خو دغه سړی هغه کوم مقصد یو چلوړ شوی ده پیسې جمع کړي دي ولګولې په خوراکې باندې په چکرې باندې په هوټلې باندې طرف ته په چیریاګرې باندې په پارکې باندې پیسې غونډې ولګولې واپس روشي ټیم یوه میاشت ونه تېره شي دغه سړی به څه کو بچای سیک نه ګرموي څه به ورته وایي کلي کوم خلک به ورته وایي چې نه ظالمه لور ته شي ته وی لور د بچي د خلاصولو دپاره لوړ شوی وي لور د بچي طریقه جوړه کړه د دپاره لوړ شوی وي دا به ورته وایي چې موږ خپل خوندي نه اخیستل موږ پلونکي دی چې تاریخ هغه پلونکی تاریخي ځای وایي دی ته لوړ وه مینار پاکستان ته لوړ وه چیریاګر ته لوړ وه هغه ورته وایي چې ظالمه ځای دې ختم شو یوه میاشت ټیم مو دی ته او تو خوري ونه کړه خلک پسې ورته وایي چې دا ډېر کم عقل ده ډېر تباه او بربود ده چې دې کوم مقصد ته لوړه مقصد یې حل نه کړو په نره شی باندې لګیا و نو موږ عزتمنې میشتو سیا دنیا ته یو مقصد دی پر راغلی چې مقصد عبادت ته دا خبره میش ته شیخ صاحب بیانوله دا مثال چې میش کې مقصد ته دنیا ته لږلی عام مقصد میں تشی ده چې میش د الله عبادت وکړي که چیرې د الله عبادت مې نه وکړو څرنګه چې دغه سړی افسوس کو چې های چې مو کوشش کړی وای بچای مې بازود شوی وای بچای مې بخلو شوی وای حکومت ټیم ورکړی و مهلت یې ورکړی و لږ کې روشه موږ سره میلاو شه دې تحقیق وکړه د خبرې چې څه ګناه ده ګناه نه وي کړی به ازود شي دا خپل لګیا و په چکرې په خواندې باندې یوه میاشت مقصد ده کوم مقصد ته لړو هغه بې مقصده شوه نو دغه څه په وشي بچی ختم شي قتل شي موږ دنیا ته عبادت ته راولي د الله عبادت کی الله بندگی کی
خو دا بندګي چې که چېرې موږ په دنیا شه لګیا شي یا د دنیا په خواندې شي یا د دنیا په دا موټرې شي په دا پیسې په دولتي شي نو موږ عزتمنې موږ ته سیا داسې تباه کېږي لکه دا چې تباه شو. اخو داسې تباه کول دي چې الله وعده کړي نو موږ سره الستو بربکم آیا دې تو سه رب یم که نه موږ ټولې ورته وي چې بالا ولې نه موږ رب یې بیا دا وعده نه وخوسته چې عبادت پې دې چا کوي موږ ټولې ورته وي چې تو عبادت پې کړي دا وعده کړي دو دې وعده پوښتنه به الله موږ نه کوو قیامت پورې باندې الله ویلي دي وکان عهد الله مسؤولا زه به خامخا د خپلې وعدې پوښتنه کوم. حکومت د هر انسان نه یوه کاس نه به کو او بل مو عزتمنې هغه ځای چې هغه جنت ته هغه ځای چې جنت ته چې موږ اوس نیکه پسې موجود وو هغه ځای که وخت تېر کړی په جنت شي آدم علیه الصلاة وسلام چا د لوسه دنیا ته ورولو چا برکات چا غوریولو آ د دې شیطون الله موږ ته ویلي چې تاسو ته یو دشمن در کړی ده دغه دشمن نه حفاظت کوي عبادت کوشش کوي که نن موږ د هغې دشمن سره ملګرتیا کړي چې هغه شیطون ده هغه ابلیس ده هغه کاس ده چې آدم علیه الصلاة وسلام په جنت چې الله ورته ویایي هر څه خوره په جنت آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما کوم شي ته مې زړه شي هر څه خوره خو یو ورته ویلي ولا تقرب هذه الشجره دې بېډۍ ته مه نږدې کېږه نو دا شیطون ولګېدو آی وسوسې ور وشولې آی وشویولو خطو یې کړو هغې جنت نه الله مځکې ترکیز کړو نن هغه چې موږ ته الله ویلي دي چې عبادت لپاره مې پیدا کړي او یې چې نه مړه بلکې انګریزونو دا تحقیق کړی ده ریسرچ د موجوده زمانه ریسرچ وکړو دا وایي چې انسان تش دپاره پیدا ده دوی وایي چې انسان د خروج شوق دپاره موږ وایي چې نه انسان د خروج شوق دپاره نه ده پیدا انسان چې پیدا ده عبادت دپاره خو هغه عبادت چې موږ په صحیح طریقه باندې وکړي نو الله قرآن مجید سے فرمائی دا آیات سے وما خلقت الجن مو ندی پیدا کړی دا پیریون والانس دغه انسانون الا لیعبدون مگر خاص چې د مو عبادت وکړو د دې پر مې پیدا کړی دي بیا الله فرمائی ما اریدو الله وی چې زه اراده نه لرم منهم د دینا من رزقین د رزق د خورو د شوق زه دینا د اراده نه لرم مشتو سوشایی وما اریدو زه اراده نه لرم ان یطعمون چې دی متخورو شکر وکړو الله وی چې زه دی ته محتاج نه یم چې دی مو عبادت وکړو او متخورو شکر وکړو ان الله بشک الله پاک چې دا هو الرزاق او الله پاک رزق رسول کوي دا ذل قوت متین لوی قوت چشتان دا الله وی چې رزق رسول کوي زیا دا هغه قوت د مو په لوش دا بل چا په لوش نه دا نو بچا دا د عزت منی چې موږ د الله عبادت وکړي الله کی مقصد د پر پیدا کړي چې هغه مقصد دا یو مثال بل در کوم لکه د انسان په لوش غړی دو ای غړی دا چار دو چې انسان ته ټیم وشای اس داسې غړی شو غړی تو سره وی چې هغه تک ټیم په شکسه یو ورته مستي سے جوړا کې دوام مور بیا سے بیا جوړا کې پدرے مور بیا چار پټه خور پیږي اخري تو ته مستری سو یی چې او اجي سے خپکه جما د غړی دی بالکل خوان نشتا ماشینی خراب شوی دا چیرته ډیران ته غوروا چیرته غان ته غوروا وړي کی وړ کی ته ورکا ویلې چاکیم مقصد نه حاصلېږي ا مقصد دینه نه حاصلېږي چاکیم ټیم دا نه وشای په جوړاول باندې زستړای شن نه جوړیږي دا غوروایا نو داسې د مو عزت منې موږ په دنیا کې کی مقصد دا کچېرې هغه مقصد نه په صحیح طریقه سره وپېژندلو د الله عبادت مې وکړو نو موږ داسته لکه ګړی عام جناس به مشت ګرځي خوانتینه به خوري او کچېرې په دنیا کې به مقصد زندگی مې تیر کړه الله به وی چې ورغوري وي جهنم ته دا به مقصد زندگی ته دا به مقصد ده امو مقصد پیرانه کړو نو الله د مشت ټول خبره مونږ عمل توفیق نصیب کړي یا الله می ګناه معاف کړي حاضر مجمع شي الله چا قسم حاجت یا الله پیرای کې مشکلات یا الله خدا پاک په خوشي باندې یا الله بدل کړي یا الله د مش په د علاقہ په د ملک په د وطن شي یا الله امن ورولې یا الله امن قائم دیم یا الله وګرځوي یا الله مش په حال باندې یا الله رحم وکړي یا الله می ظالمونه ظلم نه وسوتي یا الله مش په خپل ظالمون ما کې یا الله
الله چا دعاګونه غوښتلې دي یا الله څه قسم حاجتونه دي خصوصا یو کاس دعا غوښتلې دي یا الله څه قسم حاجت یا الله پیرا کې مشکلات یا الله خدا په خوشي باندې یا الله بدل کې او یا الله ته مين روزي شي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خپل امت پر سیمره د خیر دا غونه غوښتل دي یا الله مشته پیرا ایسا نصیب کې چې د کیم شر نه کیم فتنه نه پناه غوښتل یا الله مشته پناه نصیب کې یا الله مش دا غل منزینا دا رجزه کوتینا دا حجینا دا تلاوتینا دا ذکرینا ټوله بدینا په خپل دربار شي یا الله قابل منذر کې یا الله په ټول عمل شي الله مش اخلاص پیدا کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین او د بل د موږ عزتمن یو ضروري اعلان دا غنو تاریخ باندې تبلیغي اجتماع په لاهور باندې په 10 تاریخ باندې شریکیږي نو عادي کوشش زکه وکړي چې دا دعا کوله به بیا اجتماع نه وي نو د دې پر کاسه لایش ول په 9 تاریخ باندې به داغه اجتماع دغه نتاګ وي په 10 تاریخ باندې شریکیږي او یو بل ضروري اعلان دا وروي امیش د قرآن پاک ترجمه اواله سپره ختم شوه 2 آیاتونه پوتی دي ادریم په ورځ باندې به د اواله سپره ختم بوي کاسیک شرکت په شو کو اگر کې ترجمه غونډه نه وی کړی واسی پره الله په دې وی سپره اجر سو به په ملنما شو ور کوي ادریم په ورځ به ان شاء الله د اواله سپره دلته به د جماعت شي ترجمه ختمي